ها بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ تاسو یو کلاسیفیکیشن د شاک کړو. که تاسو یاد شي موږ تاسو ویلو چې څلور ډوله شاک دی. یو پکې هغه هایپوولیمیک شاک و، دویم پکې کارډیوجینیک شاک و، بل پکې ډسټریبیوټیو شاک و، بل پکې ابسټرکټیو شاک و. څلور رقمه شاک موږ ویلی و. نو په دې کې موږ تاسو د دې هر یو اسباب بیل بیل ذکر کړي وو پرون. نن موږ په هر یو باندې لږه په پاتوفیزیولوژي او په دې باندې لږ غږیږو. هایپوولیمیک شاک او بیا مجموع کې د شاک په اړه چې کوم معلومات دي په هغې باندې غږیږو، لکه کلینیکل فیچر او یا کوم هسټري اخلو یا فزیکي معاینه کوو یا لابراتواري معاینات ورته کوو، په هغې باندې بیا وروسته غږیږو. اول راځو هایپوولیمیک شاک ته چې هایپوولیمیک شاک څنګه رامنځته کیږي. هایپوولیمیک شاک په دې حالت کې په دې پروسه کې په دې پروسس کې یا په دې حالت کې اکسیجن ډیلیوري کمیږي. اکسیجن ډیلیوري یا د اکسیجن مصرف که ستاسو پرون فکر یې کنه مونږ ویلو چې یا اکسیجن سپلای کمه شي او یا ډیمانډ یا یوټیلایزیشن زیات شي، نو اکسیجن ډیلیوري کمیږي. ولې کمیږي؟ اکسیجن ډیلیوري هغه وخت کمیږي چې کله ویټ ډیکریز پریلوډ، چې کله پریلوډ کم شي. اکسیجن ډیلیوري کمیږي. څه وخت اکسیجن ډیلیوري کمیږي؟ کله چې پریلوډ کم شي. کله چې پریلوډ کم شي. یو دویم دا چې کله سیسټمیک واسکولر ریزسټانس دا څه شي؟ سیسټمیک واسکولر ریزسټانس دا کم شي. او همدارنګه ورسره کارډیک آوټپوټ دا کم شي. او د کارډیک آوټپوټ سره څنګه لو سی وی پی سنټرل وینس پریشر دا هم ورسره څه کېږي؟ دا هم کم شي. او پلمونري کپیلري ویج پریشر دا هم ورسره کم شي. سیسټمیک واسکولر ریسپانس کم شي، کارډیک آوټپوټ کم شي. په خیر سره دا سټروک والیم دی. دا سټروک والیم کم شي نو کارډیک آوټپوټ کمیږي. چې کارډیک آوټپوټ کم شو سی پی یا سنټرل وینس پریشر کمیږي. او سنټرل وینس پریشر چې کم شو پلمونري کپیلري ویج پریشر دا هم کمیږي. او چې دا کم شو د دوه ټول په نتیجه کې څه رامنځته کیږي؟ دا ولې کمیږي؟ دا ټول دا په دې خاطر کمیږي چې انټراواسکولر والیم کم شوی دی. ډیکریز انټراواسکولر والیم، داخلي ویی حجم کم شوی دی. سټروک والیم کمیږي. چې سټروک والیم کم شو کارډیک آوټپوټ کمیږي. چې کارډیک آوټپوټ کم شو سنټرل وینس پریشر کمیږي. چې کم شو پلمونري کپیلري ویج پریشر کمیږي. د دې ټولو د کمیدو په نتیجه کې د دې ټولو د کمیدلو علت چې شی دی هغه د انټراواسکولر والیم کموالی دی. او انټراواسکولر والیم کموالی دا چې سبب کیږي د شاک سبب کیږي. دا چې انټراواسکولر والیم ولې کمیږي علت یې چې دی پرون موږ ټول علتونه ویلي وو. که ستاسو یاد شي پرون موږ تاسو دې به پرون خبرې کړې په هایپوولیمیک شاک کې. دلته اکسیجن ډیلیوري کمیږي. ولې کمیږي؟ پریلوډ کمیږي. ولې کمیږي؟ سټروک والیم کمیږي، کارډیک آوټپوټ کمیږي، سنټرل وینس پریشر کمیږي، پلمونري کپیلري ویج پریشر کمیږي. او د دې ټول ولې کمیږي؟ ځکه چې انټراواسکولر والیم کم شوی دی. او په نتیجه کې ناروغ چېرته ځي؟ شاک ته ځي. اورګان ډسفنکشن رامنځته کیږي او ناروغ چېرته ځي؟ شاک ته ځي. اوس خبره دا ده چې ناروغ خو شاک ته ځي، اورګان ډسفنکشن رامنځته کیږي. اورګان ولې کیږي؟ کاز پرون موږ ویلو یا به هیموریج وي او یا پلازما لاس یا فلویډ الکترولایت لاس وي. پای کې به یا انټراواسکولر لاس او یا به ایکسټرا یا به انټرنزیک هیموریج او یا به ایکسټرنزیک هیموریج. هیموریج به یا انټراواسکولر یا به ایکسټراواسکولر وي. یا به بهر ته دا وینه خوندریزي رامنځته کیږي او یا به داخل کې وي. یا به ایکسټرنل بلیډینګ وي یا به انټرنل بلیډینګ وي. نو پرون موږ د دې په اسباب باندې غږېدلي وو. نن په میخانیکتونو باندې لږ لږ غږېږو. دویم شاک چې موږ تاسو وایو کارډیوجینیک شاک. کارډیوجینیک شاک موږ تاسو ویلو چې دلته اکسیجن ډیلیوري کمیږي. اکسیجن ډیلیوري کمیږي دلته هم.
ऑक्सीजन डिलीवरी कमेगी, द डिक्रीज की कमेगी वली कमेगी जकची डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कम शवदे कलची कार्डियक आउटपुट कमशी कलची कार्डियक आउटपुट कमशी नो ऑक्सीजन डिलीवरी संग की कमेगी हा कार्डियक आउटपुट वाली कमेगी ड्यू टू प्राइमरी हार्ट प्रॉब्लम मुश्किल चीरतदे झडक्किदे कना मग तासवेल कधी मग कार्डियोजेनिक शॉक या बट्टाकी अरिथमिया या बबरडी अरिथमिया या बा पंपिंग फेलियर भी सिस्टोलिक डिस्फंक्शन बवी या तमराल या बा वाल्व रिगर्जिटेशन बवी बिना वापस दी नो तलदा ऑक्सीजन डिलीवरी कमीगी वाली कमीगी कार्डियक आउटपुट वाली कमीगी ड्यू टू प्राइमरी हार्ट प्रॉब्लम्स मुश्किल चीरतदे पजड़क्किदे या टक्की अरिथमिया या ब्रडी अरिथमिया या सिस्टोलिक डिस्फंक्शन दी या मेट्रा या वाल रिगर्जिटेशन दे मेट्राल रिगर्जिटेशन या वर्टिक रिगर्जिटेशन दे मामूलन पदी हालात की CVP या सेंट्रल वेनस प्रेशर ज़्यादा हुई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर दा ज़्यादा हुई कस्ता सुया छिप तीर दाई के मादा वेल्ला छिप आगे के हाइपोवोलेमिक शॉक के सेंट्रल वेनस प्रेशर कमेगी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कमेगी खपचिश की जातीगी कार्डियोजेनिक शॉक की दा ज़्यादा हुई उस दल तमंग तासुदी ने यो इंतबाह अखलू यो फिक्र अखलू हाइपोवोलेमिक शॉक के वॉल्यूम कम दे सेंट्रल वेनस प्रेशर और पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इस तरह बात लरी वॉल्यूम सर कदा कम शो मंगोची हाइपोवोलेमिया दा वर्तवार के फ्लूइड वर्तवार कई बस हाइपोवोलेमिक शॉक के मंगता सो वर्क फ्लूइड वर्क वर्द कना फ्लूइड डेर वर्क हो कार्डियोजेनिक शॉक की चमंगूरू सेंट्रल वेनस प्रेशर में जाती पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर में जाती दी माना सदा वॉल्यूम पूरा दे द पंप कवल नष्टा पंपिंग निशी के दले वॉल्यूम पूरा दे नो पम दिवो जबानी पर कार्डियोजेनिक शॉक के मंगता सुवा ची कार्डियोजेनिक शॉक के मंग डेर मायात न वर्क होना रोकता अल तमंगा इनट्रोपिक सपोर्ट डेर कहू चिकला मुक्ता सु वॉल्यूम रिप्लेसमेंट को फ्लूइड वर्क को मरीजता नो सेंट्रल वेनस प्रेशर वा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बाद मंगता सु मालूम को ची बगता सेंट्रल वेनस प्रेशर और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मालूम करे नहीं फ्लूइड व ब्लेंड लीवर को पड़ंदो या बनारो तना पल्मोनरी ओडेमा तजियो या बदना हाइपोवोलेमिक शॉक की नारो मडकी हाइपोवोलेमिया भी नो सेंट्रल वेनस प्रेशर बकम भी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बसई दा बकमी अब हाइपरवोलेमिया भी दा बजेतीगी नुस कार्डियोजेनिक शॉक की मंगता सु मायात कम वर्क हो वाले जकाल द वॉल्यूम पूरा दे वॉल्यूम स्टा सर पंपिंग फेलियर दे मंग बद पंप गम को इनट्रोपिक सपोर्ट वर्क हो तरसो मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी खशी तरसो कार्डियक आउटपुट ज्याची कंट्रैक्टिलिटी खराब आ जवाब खबर हो पोई करा हाँ नो मंग दलता दा खबर हो चिदलता ऑक्सीजन डिलीवरी से कमी की कार्डियक आउटपुट कमी गया कार्डियक आउटपुट वाली कमी की से चिदलता प्राइमरी हार्ट प्रॉब्लम दे अगर प्राइमरी हार्ट प्रॉब्लम की देश अक्यूट मोस्ट कॉमनली अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दे चिकल अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बाय नारो अख्तवी स्टोक वॉल्यूम कमी गे स्टोक वॉल्यूम ची कम शी कार्डियक आउटपुट कमी गे ची कार्डियक आउटपुट कम शो नारो शॉक दजी मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी खराबी गी चिकला मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी खराब शोला स्टोक वॉल्यूम कमी गे स्टोक वॉल्यूम ची कम शो कार्डियक आउटपुट कमी कार्डियक आउटपुट ची कम शो बिया शॉक दजी नारो उस की अरिथमिया उस वेंट्रिकल से न रिलैक्स की गई रिलैक्स तशी न पिकन जाए की गमदा से तश तश जरा सीधे टकारू न कई तश तश नो कार्डियक आउटपुट और कमी ही करना नो ची कार्डियक आउटपुट कम शुबिया ना कम हालत तजी शॉक तजी दोयम शेच आगा ड्रीम शॉक चे मुक्ता सुवायु आगा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक दे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कस्ता सुया छी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के मुक्ता सुबिया नूर किस्मुन अदर शॉक वेल्ले
نو دلته په ډسټریبیوټیو شاک کې دلته اکسیجن ډیلیوري شي دا کمیږي اکسیجن ډیلیوري کمیږي ټول خبره که پرونی پته پیژلجی تلاټ شي د بلډ سپلای پرفیوژن کمیږي او چې پرفیوژن کم شو اکسیجن کمیږي ډیلیوري اکسیجن چې کم شو ایروبیک میټابولیزم په انایروبیک باندې بدلیږي او انایروبیک میټابولیزم بیا نو ګلوکوز په پایرویټ او پایرویټ په لکټیت بدلیږي او حجرات ته ټي پی انرژي نه برابرېږي او اخري انجام دا شي چې سیل سویلنګ ان سیل ډیټ فاسفولیپیز او پروټیز انزایمونه دغه فعالیت زیاتېږي ځکه کلسیم انفلکس د دې فعالیت زیاتوي سیل سویلنګ ان ډیټ حجرات مړه کېږي او هغه منتج کېږي په ارګان ډسفنکشن باندې نو ګوري دلته اکسیجن ډیلیوري کمیږي ولې کمیږي اکسیجن ډیلیوري ځکه علت یې پرایمري فزیالوجیک ریسپانس دی پرایمري فزیالوجیک ریسپانس چې هغه پرایمري فزیالوجیک ریسپانس نه چې څه شی منځته راځي دې ناروغانو کې سیسټمیک واسکولر ریزسټانس کمیږي سیسټمیک واسکولر ریزسټانس کمیږي ګورې محیطي مقاومت کمیږي په محیطي رګونو کې مقاومت کمیږي کله چې په محیطي رګونو کې مقاومت کم شي رګونه بس ډایلیټ بشي که نه پراخه بشي نو چې کله ډایلیټ شو ټوله وینه به چېرته جمع شي پولینګ آف بلډ به چېرته راشي په پیریپرل ویزل کې به راشي که نه پیریپرل ویزل کې به راشي په محیطي رګونو کې به وینه جمع شي چې کله په محیطي رګونو کې وینه جمع شوه وینوس ریټرن ټو د هارت دا به څنګه شي زړه ته وینوس ریټرن به دا ډیکریز شي که نه زړه ته به وینه نه راځي وینوس ریټرن به زړه ته څه شي کم به شي نو چې وینوس ریټرن هارت ته کم شي کارډیک آوټپوټ به څنګه شي کم به شي که نه ځکه چې زړه ته وینه رانشي زړه به څه شی پمپ کوي او چې کارډیک آوټپوټ کم شو بیا خبره ده چې اکسیجن ډیلیوري خراب شو او بیا خبره منتج په څه شي شو شاک زما په خبره پوه شوئ که نه ګوري پرایمري فزیالوجیک ریسپانس خراب شوی دی هغه سیسټمیک واسکولر ریزسټانس کم شوی دی محیطي مقاومت کم شوی چې کله محیطي مقاومت کم شي ټوله وینه عمل ته جمع شي پولینګ آف بلډ په پریپرل ویزل کې راشي نو وینس ریټرن ټو د هارت کم شي چې کله وینس ریټرن ټو د هارت کم شو کارډیک آوټپوټ کم شو او چې کله کارډیک آوټپوټ کم شو اکسیجن ډیلیوري کمیږي دغه ته انساج وته ځکه هایپرفیوژن رامنځته کېږي او په نتیجه کې بیا ناروغ کوم هته شاک ته ځي ارګان ډسفنکشن ورکوي او ناروغ شاک ته ځي دلته هم چې دا سی ای پي کمیږي او پلمونري کپیلري ویج پریشر څه کې دا هم کمیږي ځکه دلته زړه ته وینه نه راځي نو محیط کې خو وینه شته دی محیط به څه کې مونږه او د دې موسټ کامن کاز هم تاسو پوهېږئ چې سیپسس و تاسو ته هم ویلی و موسټ کامن کاز هم څه و هغه عبدالحمیده سیپسس و موسټ کامن کاز هم د دې هغه سیپسس و او سیپسس باره کې اوس نوې خبرې دي سیپسس به مخکینی تعریف هم درته وکړم او اوس نوی تعریف به هم درته وکړم ګوري یو سیپسس دی که نه یو SIRS دی یو سیپټیک یو سیویر سیپسس دی او یو چې دی هغه سیپټیک شاک دی او یو چې دی هغه ملټي organ dysfunction syndrome دی یو SIRS دی
د SIRS باره کې داسې وایي چې SIRS معنا systemic inflammatory response syndrome. सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम या SIRS کې څلور خبرې دي کاغې نه دوه موجود شي یا زیاتې دوونه د مونږ وایو دا SIRS پازیټیو دی. یو خبره پکې دا وه چې ریسپیریټري ریټ پکې څو شي 20 نه زیات شي پر منټ. بله خبر دا و چې هارت ریټ پکې څومره شي 90 نه زیات شي. بله خبره پکې دا و چې ټمپریچر پکې more than 38 or less than 36 دی دنه کم شي. او بل لیکوسایټوسس لیکوسایټ کاؤنٹ پکې more than 12,000 or less than 4,000 per MCL. دا څلور خبرې دي. ریسپیریټري شل نه زیات شي، هارت ریټ 90 نه زیات شي، ټمپریچر 38 نه زیات یا 30 نه کم شي، لیکوسایټ کاؤنٹ 2000 نه زیات شي او یا 4000 نه کم شي. دا څلور خبرې شو. دې که چېرته دوا اور مور دین اف ټو دا موجود شي دې ته موږ تاسو وایو SIRS. دې ته موږ څه وایو SIRS. که دوه او یا د دوه نه زیات د دې څخه موجود شو دې ته موږ څه وایو SIRS. اوس خبره دا ده که چېرته سورس آف انفیکشن په بدن کې موجود شو، سورس آف انفیکشن تاسو په بدن کې د انفیکشن سورس پیدا کوم. ځکه SIRS دی یا سیستمیک انفلیمیټري ریسپانس سنډروم چې دی دا انفیکشیس کازز او نن انفیکشیس کاز دواړه لري. انفیکشیس کازز او نن انفیکشیس کازز، انتانیس باب او غیر انتانیس باب د دواړو په بیس کې رامنځته کېدی شي. نو اوس که یو SIRS سره سورس آف انفیکشن راغی، مثلا لپسې ودې ولیدله، سیلولایټس دی ولیده، UTI و، نیمونیا وه، یعنی سورس آف انفیکشن ورسره موجود دی، نو دې ته بیا وایي سپسس. دې ته بیا څه وایي سپسس. SIRS جمع source of infection is called sepsis. SIRS جمع source of infection یا د انتان منبع یا انتان دې ته بیا وایي سپسس. په دې خو پوه شوئ SIRS او سپسس باندې څلور شیان دي، دې نه دوه موجود شي ته موږ وایو SIRS، دوه یا زیات. که سورس آف انفیکشن ورسره موجود شوه دې ته وایو سپسس. اوس سیویر سپسس څه ته وایي؟ سیویر سپسس دې ته وایي چې که همدغه سپسس سره یو ارګان فیلر یو ځای شو، ون ارګان فیل شو، ون ارګان فیلیر، ناروغ سپسس کې دی ورسره یا کډنی انجری راغله یا لیور فیلیر راغی یا ریسپیریټري فیلیر راغی، یعنی یو ارګان ورسره څنګه شو فیل شو، دې ته بیا وایي سیویر سپسس. چې د یو ارګان ډسفنکشن د یو ارګان د ډسفنکشن چې شی موږ تاسو ولیده نښې مو لیدلې په ناروغ کې، د یو ارګان ډسفنکشن نښې مو لیدلې، دې ته بیا څه وایي سیویر سپسس. درې واړه شو اوس SIRS او جمع سورس آف انفیکشن خاص هم سپسس شو، دې کې خو دوه جمع شو. اوس که سپسس سره ون ارګان فیلر یو ځای شي سیویر شو. اوس که همدې ناروغ کې سیسټالیک BP لیس دین 90 شوه
या मेन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 65 शो. मेन आर्टेरियल प्रेशर पे किती 50 कम शो. او یا सिस्टोलिक बीपी पे के د नवीन कम شو دا सेप्टिक शॉक شو. सिस्टोलिक बीपी पे के नवीन څه شو. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे के नवीन कम شو دا اوس څه شو. هغه سپسس وی که سیویر سپسس وی که سپسس وی که سیویر سپسس وی خو چې چار یو خو چې سیستولیک بی پی ور سره لیس دین 90 شولا دا چې شو سپټیک شاک. دا بیا سپټیک شاک شو. اوس که چرته هم دا سپټیک شاک ناروغ د دې سره مور دین ون اورګان فیل شو. مور دین ون اورګان فیل شو. معنا دا ده چې مور دین ون اورګان دو اورګان فیل شو, درې اورګان فیل شو, څلور اورګان فیل شو. د به تاسو یې ملټي اورګان ډسفنکشن سینډروم. ملټي اورګان ډسفنکشن سینډروم ورته وایي. دته بیا څه وایي ملټي اورګان ډسفنکشن سینډروم ورته اوس وایي. بیا ما ها ملټي اورګان کې چرته یو نه زیات اورګان ور سره فیل شو. یو اورګان فیل شو خو سیویر سپسس شو. او که چرته یو اورګان نه زیات فیل شو, دو فیل شو, درې فیل شو اورګانونه د به څه شو ملټي اورګان ډسفنکشن سینډروم. لکه مثلا ناروغ دی اوس د سپټیک شاک کې دی, ور سره کډنی فیلر, ور سره لیور فیلر راغی, یا ور سره کډنی فیلر ریسپیریټری فیلر راغی, ور سره هارت فیلر راغی, درې فیل شو, دو فیل شو. دته بیا مونږه ملټي اورګان ډسفنکشن سینډروم ورته وایي. او کنه سپسس خو چې نه بیا به کې څنګه ورته وایي. بیا ملټي اورګان ډسفنکشن سینډروم ورته نه وایي, یا ملټي اورګان فیلر ورته وایي, ایم او اف ورته وایي, ملټي اورګان فیلیر. ملټي اورګان فیلیر نوې تعریفي درته کومه ریډیفاین شوی دی, نوې تعریفي شوی دی د سپسس د سپټیک شاک. البته سپسس نه, سپسس خدا تعریف دی کنه, سپټیک شاک نوې تعریف راغلی دی. اوس نوې تعریف داسې وایي د سپټیک شاک باره کې. د سپټیک شاک باره کې نوې تعریف دا وایي چې ډسریګولیټډ host response to infection. Dysregulated host response to infection. Dysregulated या غیر منظم host response to infection چې په نتیجه کې څه وشي resulting in life-threatening organ dysfunction. Resulting in life-threatening ژوند تهدیدونکي life-threatening organ dysfunction. اوس نوې تعریف کې دی dysregulated host response to infection resulting in life-threatening organ dysfunction. دا د سپټیک شاک دغه دی. خو دې کې یو شی وایي when this process accompanied with persistent hypotension. when دا په هغه صورت کې چې when this process accompanied with persistent hypotension. Dysregulated or required vasopressor treatment या vasopressor support treatment या support बोली ور دي د سپټیک شاک اوس وایي.
دا نوې تعریف دی سیپټیک شاک وایي سیپټیک شاک از ریډیفاینډ دوباره تعریف شوی تعریف داسې چې ډس ریګولیټډ هاوس ریسپانس ټو انفیکشن غیر منظم هاوس ریسپانس دی چې شته انتانتا چې په نتیجه کې لایف تھریټنینګ اورګان ډسفنکشن رامنځته کي خو په هغه صورت کې چې دغه پروسې سره دوامداره هایپوټنشن وي او وازو پریسر دوا ته ضرورت پیدا کی اگر که پخوا یو تعریف د ریفریکټري شاک داسې و ریفریکټري سیپټیک شاک یو ریفریکټري سیپټیک شاک دی او تعریف تقریبا دې ته ورته دی ریفریکټري سیپټیک شاک کتاب ډیفرنٹ بکس ډیفرنٹ ډیفینیشن مختلف کتابونه مختلف تعریف کوي وایي که چېرته یو سیپټیک شاک ناروغ د 1 لیټر نارمل سلین سره 1 لیټر نارمل سلین فلویډ ریپلیسمنټ سره مایعاتو د ورکولو سره په 1 ساعت کې له شاک نه ونوځي دا ریفریکټري سیپټیک شاک دی ها په دې سیپټیک شاک کې ډسټریبیوټیو شاک کې بل شکل موږ تاسو انافیلیکټیک ویلی وو انافیلیکسس باره کې داسې راځي چې دلته آی جی ای انټي باډي یا آی جی ای میډیټډ ایمونوګلابولین موږ تاسو ایمونوګلابولین 5 قسمه پیژنو که نه immunoglobulin mediated allergic reaction دلته د آی جی په واسطه باندې یو الرجیک ریاکشن رامنځته کیږي د څه شي په مقابل کې د چی شي په مقابل کې د یو الرجن په مقابل کې الرجیک ریاکشن against exposure to an allergen کدا الرجن فوڈز وی کدا الرجن میڈیکیشنز وی کدا الرجن انسیکٹ بائٹ وی دلته یو آی جی ای میډیټډ الرجیک ریاکشن رامنځته کیږي د شي په مقابل کې د الرجن سره د مخامخ کېدو په مقابل کې الرجن سره څوک ایکسپوز شي مخامخ شي نو دا حالت رامنځته کیږي کدا الرجن کې شي فوډز غذا وي ځینې خلک غذا سره اساسیت لري ځینې خلک دواګانو سره درمل سره تاسو ویلي ریسپټرایزو سره ریاکشن وښیي پر د پاراسټامول سره ریاکشن وښیي د پنسلین سره ریاکشن وښیي انافیلاکسس سپټران سره وښیي میډیکیشنز انسیکټ بایټ موچې وچې چې کتلې مې که نه شرات تاسو به کتلی چې انافیلاکسس ښیي انافیلاکټیک ریاکشن ته ورځي انافیلاکسس ته اوس په دې وخت کې چې شی رامنځته کېږي دلته یو ډسټریبیوټیو شاک رامنځته کېږي په دې حالت کې چې رامنځته کېږي یو ډسټریبیوټیو شاک ولې ډسټریبیوټیو شاک رامنځته کېږي ډسټریبیوټیو شاک ځکه رامنځته کېږي چې د دغه حالاتو په نتیجه کې هسټامین ریلیز کېږي هسټامین څه کېږي دا ریلیز کېږي او چې کله هسټامین ریلیز شو هسټامین نو تاسو پوهیږئ چې دلته ارټریز اینڈ وینوس ډایلیټیشن رامنځته کېږي ارټریز اینڈ وینوس ډایلیټیشن رامنځته کېږي وریدونه او شریانونه ټول پراخه کېږي وریدونه او شریانونه څه کېږي دا پراخه کېږي خصوصا وی کله چې یعنی معنا دا چې کله دا پراخه شي نو ایکسټراوازیشن صورت نیسي ایکسټراوازیشن مایعات د رګونو نه وځي ایکسټراوازیشن او چې کله 35% فلویډ په 10 منټو کې and 10 منټس کې دا ایکسټراوازیشن صورت ونیسي ناروغ شاک ته وړي لکه څنګه چې پرون موږ ویل که 35% بلډ ضایع شي په عاجل شکل باندې ناروغ شاک ته ځي دلته څه وایي چې دلته جی ای میډیټ الرجیک ریاکشن دی د شي په مقابل کې د یو الرجن په مقابل کې او دا الرجن کې د شي فوډز وي میډیکیشنز وي او انسیکټ بایټ وي دا د ډسټریبیوټیو شاک سبب کېږي ولې شاک سبب کېږي ځکه هلته هسټامین ریلیز کېږي زیاته اندازه او دا هسټامین د چی سبب کېږي ارټریز اینډ وینوس ډایلیټیشن سبب کېږي کله چې ارټریز او وینوس ډایلیټیشن منځته راشي نو ایکسټراوازیشن صورت نیسي مایعات د رګونو نه وځي
او چې مایعات رګون نه وځي څومره وځي کله 35% فلویډ پلس منټو کې وځي ناروغ شاک ته ځي پلس دقیقو کې 15% د مایعات د وجود دا د انټراواسکولر څخه ایکسټراواسکولر ته وځي نو چې رامنځته کېږي شاک رامنځته کېږي نو دې ته انافایلکسیس ورته وایي دې څه وایي انافایلکسیس بل شکل د شاک نیوروجینیک شاک مې درته ویلی و پرون دا هم د ډسټریبیوټیو شاک یو شکل دی نیوروجینیک شاک دا هم د ډسټریبیوټیو شاک یو شکل دی یو ناروغ دی چې یو سیویر برین اور سپینل کارډ انجری وګوري سیویر برین اور سپینل کارډ انجری برین وی او یا سپینل کارډ انجری وی سیویر برین اور سپینل کارډ انجری سره دا سړی فیس شي مخامخ شي ورسره نو په نتیجه کې څه رامنځته کېږي په نتیجه کې ریډکشن آف سیسټمیک واسکولر ریزسټانس سیسټمیک واسکولر ریزسټانس کېږي دا کمیږي سیسټمیک واسکولر ریزسټانس کمیږي کله چې سیسټمیک واسکولر ریزسټانس دا کم شي ډایلیټیشن منځته راشي نه پولینګ اف بلډ چیرته منځته راځي پولینګ اف بلډ په پیریفرل ویزل کې رامنځته کېږي په محیطي رګونو کې کله چې پولینګ اف بلډ په پیریفرل ویزل کې منځته راشي نو وینس ریټرن څنګه شي وینس ریټرن ټو د هارت دا کم شي اول پولینګ اف بلډ رامنځته کېږي ځکه سیسټمیک واسکولر ریزسټانس ولې کمیږي ځکه چې هغه کم اډرینرجیک یا اټونومیک هغه ریګولیشن دی هغه خرابېږي واسکولر ټون کمیږي ورسره چې کم شي سیسټمیک واسکولر ریزسټانس کمیږي سیسټمیک واسکولر ریزسټانس کم شو پولینګ اف بلډ ان پیریفرل ویزل منځته راځي چې کله پولینګ اف پیریفرل بلډ ان پیریفرل ویزل منځته رال وینس ریټرن ټو د هارت کمیږي او چې وینس ریټرن ټو د هارت کم شو کارډیک آوټپوټ څه کېږي دا ډیکریز کېږي که نه او دا چې کم شو ناروغ کم شاک ته ځي نیوروجینیک شاک ته ځي څلورم شکل د شاک ما تاسو ته چې په دې کې ویلی و هغه اډرینل انسفیشنسي وه کله چې سټرس حالت ته څوک لاړ شي او مریض سټرس ورباندې راشي دا سټرس یا انفیکشن وي یا سرجري ته معرفي کېږي سټرس دی که نه چې کله سټرس سره سړی مخ شي نو د سټرس په مقابل کې بدن کې کوټیزول ازادېږي کوټیزول ازادېږي اصل خو تقریبا 4 هورمون نه وي د دې زیات ازادېدل صورت نشي د سټرس په حالاتو کې ګروث هورمون سوماټوسټاټین کاتیکولاماین او کوټیزول د دې افراز زیاتېږي سټرس حالاتو کې همدا وجه که ستاسو یو چې ما تاسو ته ویلي چې ډایبیټک کیتو اسیدوسس کې رسک فیکټورونه یو پکې سټرس دی یا به سپسس وي یا به چې د هغه انفیکشن وي او یا به نور څه سټرس سرجري هم پکې وه سټرس حالاتو کې ولې ډایبیټک کیتو اسیدوسس د ناروغ ګلیسیمیا ولې لوړېږي ځکه ګلیسیمیا لوړېږي چې هغلته د ګروث هورمون د کاتیکولاماین د سوماټوسټاټین او د کوټیزول افراز زیاتېږي په شمول د ګلوکاګان او چې زیات شي هغه د هایپرګلیسیمیا سبب کېږي نو اوس خبره دلته ده چې آرټریل انسفیشنسي کې یو ناروغ دی دا دته سټرس پیدا شو سټرس سره مخ شو دا سټرس کېدای شي انفیکشن وي دا سټرس کېدای شي انفیکشن وي او کېدای شي دا سټرس سرجري وي دا سټرس کېدای شي انفیکشن وي کېدای شي سرجري وي یا بل څه وي نو دلته اډرینل ګلنډ خو فیل ده که نه نو اډرینل ګلنډ انیبل ده انیبلټي to produce or to increase cortisol secretion cortisol secretion چې دا نشي زیاتولی inability to increase cortisol secretion نو چې cortisol زیات نشي افرازولی نو دا به څه کېږي وازوډایلیشن بیا رګونه پراخه شو cortisol د وازو کنسټرکشن سبب کېږي
دلته بیا واز ډایلیټیشن منځ ته راغی بیا خبره هماغه شو چې پولینګ اف بلډ چیرته راغی ان پریفرل ویزل کې او بیا ما خبر شو وینس ریټرن زړه ته څنګه شو کم شو او بیا کارډیک آوټپوټ کم شو او بیا چې شو شاک شو بیا ناروغ شاک ته لاړ یو دویمه پتوی په دې کې څه ده دویمه پتوی دا ده چې دلته د الډوسترون افرازم کمیږي دویمه پتوی دا ده چې الډوسترون د دې افرازم کمیږي ځکه اډرینل انسفیشنسي ده که نه نو چې کله اډرینل انسفیشنسي ده نو په اډرینل انسفیشنسي کې به د الډوسترون افرازم څنګه شي سیکریشن به دام کم شي او چې کله د الډوسترون سیکریشن کم شو افراز کم شو نو پرینل ټیبیولز کې به د سوډیم او واټر د دې ری ابزارپشن به څنګه شي دا به کم شي دا به ډیکریز شي او چې دا کم شو والیم به څنګه شي والیم به کم شي که نه هایپولیمیا به راشي او چې والیم کم شي بیا به څه شي کارډیک آوټپوټ به کم شي او چې کارډیک آوټپوټ کم شي بیا ناروغ شي ګوري اډرینل انسفیشنسي ده یو طرف ته کورټیزول نه افرازیږي چې کورټیزول افراز نشي واز ډایلیټیشن منځ ته راځي چې واز ډایلیټیشن منځ ته راغی وینه په محیطي رګونو کې جمع کیږي او وینس ریټرن ټو د هارت کم شي وینس ریټرن چې کم شو کارډیک آوټپوټ کم کارډیک آوټپوټ چې کم شو شاک ته لاړ بل طرف ته اډرینل انسفیشنسي د وجې الډوسترون افراز کمیږي د الډوسترون افراز چې کم شو رینل ټیبیولز کې سوډیم ان واټر ری ابزارپشن کم صورت نه نیسي دا کمیږي نتیجه کې هایپولیمیا والیم کمیږي او نتیجه کې کارډیک آوټپوټ کمیږي او بیا ته شاک ته ځي ناروغ بل شکل د شاک چې موږ تاسو ویلی وو هغه چې شکل و هغه ابسټرکټیو شاک و کوم شکل و ابسټرکټیو شاک و څلورم شکل د شاک چې و هغه ابسټرکټیو شاک او تاسو پوهیږئ چې ابسټرکټیو شاک کې اکسیجن ډیلیوري کمیږي اکسیجن ډیلیوري بیا کمیږي ولې کمیږي کارډیک آوټپوټ کمیږي کارډیک آوټپوټ ولې کمیږي ایکسټرا کارډیک کازز دي ایکسټرا کارډیک کازز کیدای شي انټرا کارډیک کمی خو زیات چې دی هغه صحیح ایکسټرا کارډیک کازز دي ایکسټرا کارډیک کازز دي دا غیله کبله کارډیک آوټپوټ کمیږي ولې کمیږي کارډیک آوټپوټ ځکه چې ډیکریز وینس ریټرن ټو د هارت په دې حالاتو کې وردی برګزله ته څنګه کېږي کمیږي او چې کم شي کارډیک آوټپوټ کم چې کم شو بیا شاک ولې کمیږي د دې کاز مې تاسو ته ویلي وو که نه ټینشن نیموټوراکس دی د دې کاز مې ورته ویلي وو چې هغه ټیمپوناټ دی کارډیک ټیمپوناټ دی د دې کاز مې ورته ویلي وو چې هغه ریسټرکټیو کارډیومایوپیتي ده د دې کاز ما تاسو ویلو چې هغه ابسټرکټیو والر لیژن دی لکه اورټیک سټینوسس مایټرل سټینوسس اورټیک سټینوسس اوس چې اورټیک سټینوسس وي نو زړه څومره وینه پمپ کړي نو مخکې خو نه ځي که نه ځکه چې اورټیک وال تنګ دی نو چې تنګ وي اورټیک وال نو کارډیک آوټپوټ به کمیږي که به نه کمیږي چې کارډیک آوټپوټ کم شو اکسیجن ډیلیوري کمه شو اکسیجن ډیلیوري چې کمه شو اورګان ډسفنکشن راغی او دا څه شو شاک شو نو دا هغه څلور قسمه شاک و چې موږ تاسو پرون یادوري کړې وه چې موږ تاسو څلور ډوله شاک لرو څو ډوله شاک لرو نو
hypovolemic shock, cardiogenic shock, distributive shock, obstructive shock. Afterwards, inshallah, evaluation of the patient with shock.